محترم مسلمانانو، هر مسلمان لدا پکار دی، هر منځ کوونکي لدا پکار دی چې خپل په اوداسه باندې خیال وساتي او خپل اودس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي او دا وګوري چې یاره زما په دې اوداسه کې فرایض څو دي، فرایض کم کم دي، زما په دې اوداسه کې سنت څو دي، کم کم ځای پکې وینځل سنت دی او څو پیرې وینځل سنت دي. نو دی اودس باندې چې د خیال وي او اودس باندې اودس په سنتو باندې د عبور حاصل وي، نو چې کله په سنت طریقې سره د اودس وشي نو مون بیا انسان ته خوند ورکوي، هغه کې خشوع خضوع وي. بیا نو یاد ساتئ په اوداسه کې سنت څو دي. نو په اودس کې 14 سنت دي. ګورئ په اودس کې 14 سنت دي. هر مسلمان له پکار دی چې خپل د اوداسه د سنتو خیال وساتي چې زما په اودس کې زه خو د اودس کومه، په دې اودس کې کم کم فرایض دي، په دې اودس کې کم کم سنت دي، کم پکې مستحب دي، کم پکې مکروهات دي. نو یاد ساتئ په اودس کې 14 سنت دي. نمبر 1 نیت کول، اودس لپاره نیت کول دا سنت دی. نمبر 2 بسم الله ویل دا سنت دی. نمبر 3 په شورو کې دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې، یعنی دا مړوندونه نه دي، د لاسونو دا مړوندونه چې دي دې ځای پورې وینځل دا سنت دي. او نمبر 4 مسواک وهل دا سنت دي. نمبر 5 3 ځله خولې ته اوبه اچول، 3 پیرې خولې ته اوبه اچول دا سنت دي. او نمبر 6 3 ځله 3 پیرې پوزې ته اوبه اچول دا سنت دي. او نمبر 7 د ګیرې خلال کول، یو سړي ګیره چې کم دی نو غټه رګانه ده، نو د هغې خلال کول چې کم دی دا سنت دي. او نمبر 8 د دواړو لاسونو، یعنی دا دواړو لاسونه نه دي، د دواړو لاسونو د دې ګوتو، دواړو لاسونو کې به دا ګوتې چې کم دی ګوتې به یو بل کې ننباسي او د دواړو لاسونو چې کم دی د خلال کول دا سنت دی په اودس کې. او نمبر 9 هر یو اندام 3 پیرې وینځل دا سنت دی. هر یو اندام 3 پیرې وینځل دا سنت دی. نمبر 10 یو ځل د ټول مسح کول سنت ده. مخکې فرایضو کې مونږ مخکې کلیپ کې مونږ دا خبره کړې وه چې د سر 4مه حصه مسح کول دا فرض ده، او د سر ټوله حصه مسح کول یعنی ټول سر مسح کول، ټول سر راګیرول، نو دا چې کوم دی د دې مسح کول دا سنت ده. او نمبر 11 د دواړو غوږونو مسح کول دا سنت ده، یعنی دواړو غوږونو کې به چې کوم دی ګوتې متې ووهي نو د دواړو غوږونو باندې به دا ګوتې داسې راښکي، نو د دواړو غوږونو مسح کول دا څه ده دا سنت ده. او نمبر 12 په ترتیب سره اندامونه وینځل دا سنت دی، یعنی مطلب دا چې په ترتیب سره اودس کول، په ترتیب سره څنګه چې د لاسونو وینځلو درجه د اول وبسې چې کم دی نو بیا چې کم دی نو خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول، دغسې مخ وینځل، لاسونه وینځل، په دې ترتیب سره اودس کول سنت دی. او نمبر 13 14 نمبر سنت دا دی چې پرله پسې پی در پی پرله پسې اودس کول سنت دی. مطلب دا چې یو اندام وچ شوی نه وي او بل اندام چې کم دی تا وینځلی وي. نو دا 14 سنتونه په اوداسه کې دي. نو د دې خیال ساتل پکار دی، دا یادول پکار دی چې زما اودس کې سنت څو دي.